عزیزانو واقعي خبره ده چې اسلام د سلامتیا نه دی او موږ غواړو چې په دې وطن کې پښتونواله غزونې کوي پښتانم د امن دپاره چې کومه دی په لښکرو باندې پاڅي او سپینې جنډې لګوي که د یو بل سره تعلقات هر څنګه خو چې د امن خبره راشي نو بیا په ټول په یوه جرګه کې دغه شانته کیني لکه نن چې څنګه دا جرګه را جوړه ده. عزیزانو د دې ملک د واکدارانو د اندروني او خارجي غلطو پالیسو د لاسه دا ټوله منطقه تقریبا دا نیمه پیړۍ وشوه چې په لړزان کې ده که د نن نه 45 کاله اګاهو په افغانستان کې حالات را جوړ شو د افغانانو په کور کې چې کوم دی مسایل راله څه به سړی وایي د هغې نه هلته هم چې کوم دی وطن کنډر شو او دلته هم چې کومه دی داسې حالات راله چې دغه دی موږ نه ټول په لړزان باندې او په خفګان باندې. ورونه عزیزانو موږ افغانستان کې څنګه چې په دوحه په معاهده کې دا لاسلیک شوی دی چې هلته د ام چې کوم دی بین الافغان جرګه وشي او د افغانانو او پښتنو په منځ کې چې کوم دی مفاهمت وشي او ملي روغه جوړه دي دغه شانته موږ په دې ټوله منطقه کې چې کوم دی امن غواړو خو د نړۍ ګوره یو څو دعوې دي چې د هغې د لاسه زموږ واکمنو کله هم په دې باندې سوچ ونه کړو. نړۍ دا وایي چې ای پاکستانه ستا د دې ملک نه یورینیم چې کومه دی نورو ځایونو ته ځي لکه د ایران او د شمالي کوریا او دغه شان د ویتنام حوالې ورکوي یا وایي دلته چې کوم دی داسې ترهګر روزل کیږي چې هغه بارو ملکونو ته ځي په دې باندې زموږ خلکو غور ونه کړو. ورونه عزیزانو یا نړۍ دا وایي چې دلته کرپشن دی او دلته درغلی دي په دې باندې په حیث د قام موږ کې نه ناستو نو واکمنو په دې باندې سوچ وکړو. ورونه عزیزانو دغه خبرو ته به هم چې کوم دی جواب ویل غواړي او د خپل قام د اصلاح دپاره به چې کوم دی راپاڅېدل غواړي. موږ دا خبره په دې وخت کې دلته را کوو چې عزیزانو د امن په حواله باندې که موږ وویو زموږ حتی دا علماء کرام دا په موږ کې ډېر پاک او ښایسته خلک په هغې باندې ګزارونه دغه شان په قامي او ولسي مشرانو باندې چې کوم دی ګزارونه د دې سره چې کومه دی زموږ جرګه په امن نه زموږ مدرسه په امن نه زموږ د واده په جنجونو باندې چې کوم دی دماکې وشولې کومه را خبره به جاړې که په مولانا حسن جان ګزار کیږي او په بشیر بلور گزار کیږي نو زم دا قام نور څه ته انتظار کوي ولې په یو ځل نه پاتې ولې د خپل ځان اصلاح دا وطن نه کوي یا په دې نږدې ورځ تاسو وګورئ یعنې په ښاغلي سراج الحق باندې چې کوم دی چاودنه وشوله دا په دې ټول قام باندې ګزار دی عزیزانو. نو موږ دې وخت کې دا خبره کوو چې د دې ملک د اصلاح دپاره چې کوم نیشنل ایکشن پلان یې وړاندې کړی دی که د افغانستان سره دې هم د سیکیورټي په حواله د پاکستان ورسره خپلې خبرې وکړي د افغانانو هم ډېرې ګیلې دي شکایتونه دي د پاکستان به هم څه خبرې باید چې په خپلو کې کینی او یو داسې معاهده دستخط شي ځکه چې د دې سیمې نه امریکا تللې ده نو چې امریکا تللې ده نور باید چې در مدرسې نه او در جومات نه او در قامي مشر د خولې نه دا غږ راپورته شي چې وروره نور دا ټوپک کوز کوي نور دې جګړې ته ضرورت نشته دی که بیا په دې خاوره باندې چا چې کوم دی یلغار وکړو چا حمله وکړله نو بیا به مو ته زمونږ وایي نو باید چې موږ او تاسو نن راپاڅو عزیزانو نن په دې وطن کې ډېره د پیغور خبره ده ستا په دې سیمه کې هم د بتخورۍ دپاره او د پنګ اخیستو لپاره او په پنډۍ او پېښور کې هم کراچۍ کې پښتون معاف نه دی موږ به په پنجابیانو پورې ځینې خبرې کولې ویل بیا زه پښتون یم پنجابي ته ټلیفون نه راځي او تا ته راځي وایي جرګې له به نه ځي خبرې له به نه ځي او ما له په زور باندې پیسې راکړه دا وطن کم ځای ته عزیزانو رسېدلی دی نورې خبرې په دې وطن کې شته دی خو موږ دلته دا یوه خبره دی واکمنو ته مې یو د دې تېر شارپرمان د پی ټي آی خو هغه غلطۍ کم څه بې مخې ته کېدې چې د ملک سره یې څه وکړله او کمې غلطۍ هغې وکړلې په 9 تاریخ او په 10 تاریخ هغې خپل عمل دنیا ته نور هم څرګند کړلو چې دا نن پې د انسانانو پله راغلی هغه پښتانه وایي خدای دې په تا د بنده پله نه راولي په دغه جومات چې کومه دی د بندګانو پله راله او د دې سره سره موږ د هغه دغه تېر ګورنر شارپرمان په دستخط باندې یو تور قانون چې کومه دی په دې سیمه په دې پښتنو لاګو شوی دی نافظ کړی دی چې هغې ته نیشنل هغې ته ایکشن ان ایډ اف سیول پاور وایي موږ په دې جرګه کې دا غوښتنه کوو چې دغه قانون دې مخصوص کړی شي منسوخ کړی شي او د دې
سره سره ځانو زمونږ چې څومره بازارونه ړنګ شوي دي کورونه د وزیرستان او باجوړه پورې د دې د سر دوباره بحالۍ دپاره دې خلکو هېڅ ګناه نه وه کړې په خپل کور او په خپل بازارونو کې چې کوم دی رایسار کړله د دې د تعبیرونو لپاره دې درنه پانګه چې کومه دی یو ماسټر پلان اعلان کړي چې دا وطن پرې راپورته شي او زمونږ او ستاسو د دې سیمې د افغانستان او پاکستان د اقتصاد دپاره چې کومه د ناوپاس لار بنده ده د 30 کال نه د ګوسلۍ لار بنده ده ګاښي کنډو بندې د لیټۍ کنډو بندې عزیزانو دغه د ناوپاس او دا لارې ولسونو ته بندې دي نو موږ دا غوښتنه کوو چې ای د پاکستان واکمنو د افغانستان سره جرګه شه او زر تر زره د ناوپاس او دا لورې لارې چې کوم دی د تګ راتګ او د کاروبار دپاره ازادې کا یوه خبره دا کوو چې د مردمشمارۍ په حواله دا خبره کوو مردمشمارۍ کې هم کمزورۍ ډېر راغلی عزیزانو موږ دا وایو چې زموږ خلک عارضي طور کډوال دي او د بدامنۍ له کبله تللي دي باید چې دلته په مستقله پته باندې زمونږ دا خلک وشمارلی شي ځکه چې زمونږ د دې سره ټول حقوق به پوره شي بله یوه دا خبره کوئ ځانو چې دلته خو د ولس موارد د امن راوستل په خپل ځای او د حکومتي ادارو هم دا جوړېږي دلته د دا ډي سي راولګېږي په د یو دوو کسانو په ضمانت دی چې کومه دی چټونه هم خلکو له ورکړي د وړې وسلې د ګرځېدو لپاره د خپل ځان د حفاظت دپاره ځکه چې په دې ځای کې ته راروانې نو په ځینې ځای کې ته سرکاري سړی وایي دا ټوپک د چا په اډر راخیستې نو عزیزانو دا هم د دې مشرانو سره خبره وکړئ چې دلته چې کومه دی خلکو له دغه ورکړي ده او موږ که کوم خاصدار مات دي دا دې بحال کړي نوي دې برتي کړي دا ضرورت دی کوم افسرانو دلته ډیوټي کړې ده او بنګلو له ښکته خدمت له دا د ریاست ملازمین بیولي دي باید چې هغه چې کومه دی راولي او دلته دا د پولیس پایان ډیوټي وکړي په خپله خاوره باندې نو یو وارې بیا ستاسو د ټولو د مننې